وکې ماښام ته بس لږ ټایم نه خو زمونږ بلې څه ساسره نشته دی نور داسې څوک چا سره لاس نه کوي بس همدا ځای مسره دی ګنې دا ماښام ته لږ شان وخت دی څوک هم داسې نه کوي چې په دې ټایم کې د کور ووځو خو زمونږ غټه مجبوري ده. ګرانو کتونکو علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی. زیاتره کونډې چې شپږ اتۀ لوریانې وي خاوند یې مړ وي د ګټې وټې هېڅوک نه وي او بعضې داسې زنانه چې د هغوی اووه اتۀ لوریانې وي خاوند یې بیمار وي کاته یې وي چې علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته به ځم د هغه ځای نه به سر وړم خو علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن باندې د اغیارو سترګې وي چې دی به زه څنګه بدناموم او په ده باندې به څنګه دغه پڼ بندوم بلکې دا یو قصد کوي چې ده په ذریعه باندې یو غریب ته سمیلو نشي یا یو غریب ته سمیلو نشي. د رزق وعده الله پاک کړې ده موږ چې څه وینو هغه سیسټم روان دی خو 2018 نه واله 2024 پورې دا یو کوشش وشو. دې وخت کې روژه ماتي ته ډېره لږه شیبه پاتې ده ولې چې موږ روژې هم تقسیم کړې دې نه مخکې موږ کار هم وکړو نور یو درې زنانه راغلې وې د یوې اووه لوریانې وې خاوند یې مړ د بلې شپږ لوریانې وې یو یې زوی خاوند یې مړ اوس دې نه مخکې خفه شو دا خلک ډېر انتخابي حقدار وي دا هغه مستحق خلک وي ځکه خلکو ته دا وایم چې تاسو راشئ په خپل لاس باندې دې خلکو له ورکې دې دفتر کې هر وخت لس دولس شل زنانه ناستې وي هر وخت په خپل لاس یې ورکې چې بیا بیا دې کیمرې ته نه راځي لکه دې ټایم کې به دې څه سوچ کړی وي چې دا په دې ټایم باندې راځي ماښامي ته خو ډېره لږه شیبه پاتې وکې ماښام ته بس لږ ټایم نه خو زمونږ بلې څه ساسره نشته دی نور داسې څوک چا سره لاس نه کوي بس همدا ځای مسره دی ګنې دا ماښام ته لږ شان وخت دی څوک هم داسې نه کوي چې په دې ټایم کې د کور ووځو خو زمونږ غټه مجبوري ده او بل خوا نه شو تللی همدا ځای هم دی د مخکې نه همدې ځای له راغلو. د څومره وخت نه هلته راځي؟ دا روغ 2-3 کال وشول. هر څه میلاویږي؟ ولې نو. لوریانې دي څو دي؟ زما 5 لوریانې دي. 5 لوریانې او ماشوم زوی شته اوس شوی دی. ښه نو روژه ماتې خو د نورو خلکو مې لکه هغه سابتاري څنګه وي؟ والله بس اوس هم وایي چې بغیر خلکه څه وایي چې غوښه او دال او غوښه او قیمه قسم په خدای چې بس ټماټر کې هم دال سره کړلو دې ته مې زه چې زه راځه کو دونه څه ناسه میلو شول نو چې بس بیا راشو به بیا سره ګرمول به راچول سره په ټماټرو کې هم ځان نه د خدان سره څو لوریانې د روژې نیسي؟ 3 کسانې نیسي. 3 نیسي ماښام کې چې روژه ماتي ته ناستې دغه ټایم کې خو ګوره د غریب دغه ټایم کې دا و په دغه ټایم کې خوشحالي مې چې الله زه خو زه په سپوره خورم خلکو کره به څونه څه پراتې څه به ووایو د الله د اړخه ځم. ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ یاره موږ ژوند هم خو ډېر ګران دی پلار هم مړ دی بس دغه 3-4 خویندې یو ورور هم دی هغه هم بس سټارټ کې مزدوري هر څه کوي. څو خویندې؟ 3 او پلار هم کله وفات شوي؟ هغې خو به دا 3 کاله به کېږي. 3 کاله او دا یو ورور چې کوم دی نو دا دا ټاټکي دغه کوي. نو ژوند څنګه روان دی؟ ډېر سخت روان دی. ښه دی؟ ډېر سخت روان دی. سخت روان دی. ته مدرسې ته هم ځې که نه؟ مدرسې ته درجه ده؟ 3مه درجه. په هغې کتابونو هم ډېره خرچه راځي. بس تره مې دی هغه راله بس اوس لږ ډېر کار روان کړو څه شته څه نشته اوس. دلته کې په دې ټایم کې په څو امید راغلی چې دې سره تاسو راتلی؟ مونږ کو نو ډېر سم نه نو زه دا وریجې غوړي مېړې دا خو به مونږ ته میلو شي که نه چې ته دال مال څه ناسه هر ګاونډی ده که نه؟ جی. ګرانو کتونکو خو څوک ورسره مدد کول غواړي څوک ورسره تعاون کول غواړي دا هغه تنګي نه راغلي دلته د کلونه راسې راځي ضرورتمند دي. روژه د الله سره تجارت وکړي کې بن یتیمه کوي. علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته 3 کالو نه 6 کال نه 2 کال نه دا خلک راځي دې کې مخ مروت نه کوو. ړومبی م هغه یتیم کونډه هغه هم اسره وي چې هغې له یې ورکو. دویم هغه چې راته پته وي لکه دوی خال مونږ ته پته ده نو ځکه د 3 کال نه راځي او دوی سره بیا یو رشته شانتې جوړه شي. نو خو څوک دوی سره مدد کول غواړي دې بچی سره کول غواړي دې مور سره کول غواړي نو انتخابي ضرورتمند دي او دا ماښامي ځان ته سره کړي د دې ماښامي د برکته دوی له چې دا روژې ښه شي وسایل ته عبادتونه کوي او موږ تاسو ته دعاګانې کوي. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر وي دغه د علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن کار دی بر د الله کیمره لګېدلې ده. موږ وایو چې دې روژه کې
هر چاته څه ناڅه ورکړو دا به ځان سره والی موږ ګرانو کتونکو دغه وړي او وړه په دې روژه کې موږ تقسیم وکړو نور ډېر دغه دی بس دا په ډېر څه قبول کړي خدای دې خوشحاله کړه خدای دې کامیاب کړه دا مونږ له روغ د دوه درې ټیمو کار کوي دا ډېر څه دي نو دغه دا کاري چې کومه ده نو دا به ځان سره په دې ټایم کې به دا کاري ځان سره والی ښه صحیح ده ضرور ورسره تعاون وکړي ډېره مننه خوشحاله